السلام علیکم ناظرین، زه فرمان الله ملیزی او تاسو وینئ MNN نیوز. ناظرین، دا وخت کوزی فاونډیشن چیرمن جناب شفیع الله خان الکوزی صاحب شفیع الله الکوزی صاحب پروګرام ته راکلو ډیره مننه. یو جهان ډیر مهرباني فرمان الله ستاسو د MNN نیوز او ستاسو د کوم سپورټران دي یا ستاسو کوم کارکونکي دي د ټولو موږ شکریا ادا کوو. ستاسو رالاس زموږ سمې نظر واخیستی او زموږ د نظر د عوام د رسول لپاره چې موږ ته ټیم راکړي، د دې موږ ته ډېره شکریا ادا کوو. الکوزی صاحب دا راته ووایه، مطلب د کوم الکوزی فاونډیشن چې تاسو جوړ کړی، د دې اصل وجه څه شوه؟ ته په کوم بنیاد باندې جوړ کړی؟ الکوزی فاونډیشن چونکې ضرورت داسې پېښ شولو چې موږ تقریبا د عمل کې جوړ شوی دی 4-15 کاله کېږي د عمل جوړ شوی دی. نو په د 15 کاله کې عوامو هر پارټي، هر تنظیم، هر یو داسې شعبه ولرله چې په هغه کې دوی خپله دلچسپي واخیستله د بدلون لپاره، د بهتر مستقبل لپاره. خو بلکل په هغه کې سیاسي پارټیانې خدای دې ته د پاکستان الله تا ته در معلوم دی چې هر وخت دی په IMF پسې ځغلي، بیا کښتونه دي، بیا برته ورکول دي. په بلوچستان کې یو تبدیلي هم نه ده راغلې. بلوچستان دا وخت د ټولو په ګرد پاکستان کې پسمانده دي، د تعلیم په لحاظ، د روزګار په لحاظ او د معیشت په لحاظ او د چونکې د صحت په حواله سره هم د ګردو کمزوري دي. که ته ګورې د بلوچستان ټول مریضان ځي یا کراچي له یا لاهور له یا اسلام آباد له. د روزګار په حواله سره هم په پنجاب کې فکرشیانې لګېدلي دي، په سند کې فکرشیانې لګېدلي دي، خلک ټول هلته ځي. نو په بلوچستان کې یو شی هم نشته. که تعلیم راواخلې هم، که د مدرسو تعلیم دی، که د سکولو دی، که د کالجانو دی، بس هغه اول څو کلاسونه د هلته ووایي بیا ځي دی پنجاب د سند خواله. په دا حواله سره موږ وایو چې موږ خپل یو بهتر مستقبل جوړ کړو. الکوزی فاونډیشن کوم هغه کار کړی دی چې ستاسو زړه مطمئنه شوی دی چې یاره موږ د بلوچستان غریب عوام ته دغه کار کړی دی، زړه دې مطمئنه شوی دی؟ فرمان الله ملیزی صاحب در ټولو در مخه چې موږ الکوزی فاونډیشن جوړ کړي، زموږ اول میشن دا دی چې موږ به پر صحت، روزګار، تعلیم باندې کار کوو. چونکې د بلوچستان عوام چې دي هغه د دې سره ناواقفه دي، هغه د فاونډیشنانو سره بلکل سیاستدانانو بیرولي دي. په هر محکمه کې چې هغوی دلچسپي اخیستې ده هغو ته د مثبت نتیجه نه ده راوتلې. نو الکوزی فاونډیشن برپوره کوشش کوي انشاءالله خدای کول چې هغه به د تعلیم په حواله سره د پری کمپیوټر کورس اکیډمیانو ابتدا وکړي. په دا ښار کې 15 شپږ 10 چې هر څونه د عوامو دغه هغو نه به موږ کوشش کوو چې موږ به دوی ته پری کمپیوټر کورس ورکوو. او د صحت په حواله به موږ د دوی دپاره په اوله مرحله کې موږ د دوی دپاره یو دغه جوړوو، پری میډیکل کیمپ به موږ د دوی دپاره لګوو. انشاءالله د وخت سره سره به بیا موږ که پر هسپتال قدرت پیدا کړي هسپتال ور جوړو، ډاکټران به ورکوو او صحت روزګار په حواله سره به کوچني کوچني منصوبې ورته برابرو ورکوو به خدای کول. لکه څنګه چې داسې تی د بلوچستان کوم بېروزګار کوم سټوډنټ چې وایي، داسې بېروزګار کوم خلک چې ولو، هغه ته ته یو پروګرام جوړ کړی و چې د یوټیوب کیسې مې په مخه ورسره راخیستې و. دا څنګه کیسه وه؟ یوټیوب کې خو موږ ستا ډېره شکریا ادا کوو چونکې په هغه کې ته زموږ سره ډېر هیلپ کوې. همیشه موږ تا ته ویلي دي چې فرمان الله صاحب په دغه چینل کې دا کوم سټوډنټان چې دي هغه بېروزګاره دي، هغه داسې دي چې د هغه پلار چې دي غټ کلاسو ته ورسېږي، یونیورسټیانو ته ورسېږي، بیا دوی فیس نشي ورکولی. نو موږ په هغه اول میټینګ کې هم ته راغوښتې ولې دا مشوره موږ تا سره وکړله چې بایي موږ غواړو چې موږ د یوټیوب چینلان خلاص کړو. د یوټیوب چینلان د وجې څه دوی خپل پیسې هم ګټي او د هغه آمدنه څه دوی د کور خرچه هم کوی شي او خپل د تعلیم فیس هم ادا کوی شي. دغه منصوبه موږ روانه کړې ده. انشاءالله خدای کول په مختصره ټینګ کې به دغه موږ تر سره ورسو خدای کول. ستا څونه امید دی چې دا کوم د یوټیوب کوم کسان چې دي دا به سیریسه به واخلي که به نه واخلي؟ آیا دا به د روزګار دپاره راسي که به نه راسي؟ فرمان الله صاحب د ټولو خبره دی ده چې هر کار چې اول شروع کوي خامخا کمزوري. بلکل خلک په هغه کې ناوله دي، دلچسپي دومره نه اخی نه دی. چونکې په دا یوټیوب په حواله سره ته که په سند، پنجاب، بلکې په هندوستان ټوټل
دا ځوانان طبقه چې دا هغه په د یوټیوب باندې دوی پیسې ګټي او خپل روزګار خپل معیشت خپل ترتیب برابر کړی دی. زه د بلوچستان و ټولو عوامو ته دا وایم چې کم سے کم چې په هر فیلډ کې ستی یو ایکسپیرینس ستی یو تجربه تی یو په هغه کې یو بهترینه کار کوی سي نو تی د یوټیوب چینل څخه ګټه واخلي خلاص کړي سبسکرایبر پوره کړي واچ ټایم پوره کړي انشاءالله تی به پر مخ راسي. لکوزی صاحب که مخته موږ پسې راسو د ملک کم حالات چې دي لکه نن سبا دا یو مسلې دا ډېر زیات دي د وړو بحران نن سبا ډېر د غنمو بحران ډېر زیات دي دې په هکله کې یو سره ته ووایه. یاره فرمان الله صاحب زه به تا ته یوه ګپه وکړم دغه بحرانونه دغه مسلې د بلوچستان هغې همیشه په پاکستان کې دا مصنوعي موږ ته رامعلومېږي چونکې موږ خو د سیاست سره کار نه لرو خو دوی مې سر په خلاصېږي چې دا کارونه ګرده مصنوعي دي. هر وخت دا رقم چې یو چا نظر پر یو خوا اړوي د یو نوې منصوبه را روانه وي د هغه دپاره بیا دی داسې چالونه وکړي کله داسې کارونه وشي چې په هغه باندې د عوامو نظر بله خوا ته واوړي نو دغه انټرنیشنل سیاست څه دی چې د خلکو نظرونه اړوي بیا دی دا رقم کیسې رامخته کوي. لکه څنګه چې موږ ورته وګورو د کم د وړو کم بحران چې و د دې په شا پسې ډېر غټ که چېرې موږ ورته وګورو ډېر غټ گیم ولو دې په هکله سره ته ووایه لکه جنیوا کانفرنس چې کوم وسلو جنیوا چې کوم کانفرنس دی په دې حواله سره دی چې موږ کوم د سوشل میډیا د دغه موږ ورته ګورو یا د غټو سیاسیانو خبرو ته موږ ګورو دا اصل حقیقت چې دی هغه د امریکې سره معاهدې جزدیه کوي بالکل هغه داسې معاهدې دي چې هغه د عوامو په نظرو کې دي اوس بالکل د وړو دغه راوستی نو دوی په وړه پریشان وي بیا د خلک دا ته نه ګوري چې ته په جنیوا کې څه کېږي بالکل نو د دې کوم اصل حقایق چې دي هغه کیدای شي څو وخت بعد خپل ښکاره شي چې دوی څه کول کومې معاهدې سوي دي انشاءالله ماهرین سته هغه ته ګرد شان معلومیږي هغه په خپل وخت باندې وایي دغه کېږي خو زما د بلوچستان د عوامو څخه دا درخواست دی چې دی نور د سیاسیانو په انتظار نه کښېني چې هغه به دوی له بدلون ورکوي. موږ دا درخواست کوو چې هر سړی دا کوی چې د خپل مستقبل لپاره یو پلانینګ وکړي د خپل چینجینګ وکړي د فاونډیشنانو په حواله سره یا د فلاحي ادارو په حواله سره د خپل په علاقه کې د تعلیم لپاره د صحت لپاره د روزګار لپاره دی هر یو خپل قرباني ورکړي په لږ قرباني سره انشاءالله خدای کول دي ډېر ځای حاصلوي. راځم یو ور بیا ستی د فاونډیشنو خواته ستی فاونډیشن چې دی فلحال په کم کم ځایونو کې کارونه کړي دي او څونه غریبانو دوی مدد کړی دی فلحال؟ فرمان الله صاحب چونکې موږ دا وخت صرف ضلع کویټه کې موږ کار کوو کویټه کې چې موږ کوم کارونه کړي دي هغه کې موږ په مدرسو کې کارونه کړي دي په سکولانو کې مې کتابونه او کلمانو کاپیانې او داسې شیان ورکړي دي مدرسو کې مې قرآن شریفان ورکړي دي خولۍ مې ورکړي دي هغه کې مې واشرمان دي غسلخانې دي دا مې جوړې کړي دي هغه سره سره موږ راشن هم ورکړی دي راشن هم ورکوو انشاءالله که خدای کول دا فاونډیشن چې دی دا به لګیا تر خپل وس مطابق عوامو کې به سوکه سوکه شعور راځي بیا به هغه زموږ سره ملګري کېږي چې ټول عوام زه له ملګري سو بیا موږ په ښه انداز باندې موږ انشاءالله د عوام خدمت کوی سو. د فاونډیشن ته په خپل جیب باندې چلی آیا که مخیر حضرات ستاسې سره مدد کوي؟ چونکې فلحال خو زموږ داسې تازه کیسه د موږ اکثره حصه موږ د زه یم صدر احمد خان دی سردار کریم صاحب دی څو نور ملګري را سره دي دا ملګري چې موږ په دا واتساپ خپل ګروپ ته جوړ کړی دی دا الکوانې په خپل جیب سره چلی بیا هم د اطراف څخه خامخا یو الله والا ستا یو انساني خدمت حواله سره یو زړسوان د انسانیت بشر دوست انسانان ستا هغه زموږ سره کومک کوي خو بیا موږ د عوامو څخه موږ دا درخواست کوو چې کم سے کم که ستی به د یو ادارې سره خامخا یا څه تضادي یا به یو مشکل لري خو موږ دا وایو چې لازمي نه ده ستی به د الکوزي فاونډیشن سره کار کوي نو به تی بدلون راولي. هر فاونډیشن په هر علاقه کې تی خپل ځان لپاره یو کوچني یونټونه جوړ کړي په هغه یو کلیوالان خپل لیول برابروي دوه کلیوالان سره هغه په ښه تعداد سره دغه کوي چې سرمایه‌داران دي لږ قرباني ورکړي غریبان دي د غربت څخه وباسي
کوم چې مریضان دي پر هغو دي پوښتنه کوي، کوم چې بېروزګاره دي هغه ته یو کوچنی رړۍ سول یو بل شی سو داسې روزګار برابر کړي. انشاءالله خدای کول په معاشره کې به خپله بدلون راسي. د فاونډیشن چې دی دا معاشرې ته کومه ګټه کوي چې موږ فاونډیشن معاشرې کې تر ټولو غټه ګټه دا ده چې په کومه غریبه طبقه چې ده هغه به د محتاجۍ څخه خلاصه سي. اوس موږ نن سبا دوکانداران دي هغه د غریب طبقې څخه دونه ناجایزه پیدا اخلي چې د یو انسان مکسیمم تقریبا د 15,000 چې د میاشتې تنخواه یي د ده به د یو لږ ګزاره په کېږي. دی د هغه باوجوده د غربت باوجوده دی چې شور معلومیږي غریب دی محتاجه دی او بله خواته مخ نه ګرځي 12,000 تنخواه ورلګوي. نو فاونډیشن چې دی هغه د دا رقم غریبانو د مستقبل لپاره فیصلې هم کوي، هغه ته یو آزاد سوچ ور جوړوي چې باید لازمي نه ده به د بل مزدوري کوي، ته خپل کار هم کوی سې خپل کار کې دی او خدای پاک جلا برکت اچولی دي. نو موږ د هر دوکاندارانو سره کوم تجاران دي که په نور مستریان دي که ډاکټران دي د هغو سره چې کوم شاګردان لګیا دي باید چې هېڅوک د دې څه ناجایزه پیدا نه واخلي. دی یو خپل هنر وروښي چې هغه یو آزاد ژوند وکړي پر مخ ولاړ شي. یقینا که موږ ورته وګورو یو فاونډیشن چې دی هغه معاشره چینجولی سي او په معاشره کې ډیر بدلون راوستلی سي، لکه معاشره څخه غربت ختمولی سي او دا رقم نور چیلنجز چې کوم په معاشره کې راځي دا ټول د فاونډیشن په ذریعه باندې موږ ختمولی سو. که چیرې زموږ مخیر حضرات کم سرمایداران چې دي دا د فاونډیشن د کسانو سره چې دی مرسته وکړي او سرمایدار ته دا نه معلومیږي چې یاره کم سړی چې دی هغه غریب دی و فاونډیشن والا ته دا معلومیږي چې یاره فلانی چې دی دا غریب دی دا مسکین دی کور په کور باندې هغه ګرځي. نو په دې باندې کم مخیر حضرات چې دی هغه د فاونډیشن والا سره هغه د رابطه وکړي او د دې سره دی هم دې ته چې دا کومې پیسې ورکړي د دې سره دی هم باید چې بیا هغه حساب وسي که دغه نه ده. بالکل حساب خو چونکې زموږ الکوزی فاونډیشن چې دا په ګورنمنټ کې رجسټر دی، دا خپل NOC لري، خپل سند لري. هر سړی هم کولی شي چې پوښتنه وکړي بلکې زموږ سره ادارې د پاکستان چې کومې د ادارې دي هغه هم زموږ سره پوښتنه کولی شي چې باید تیله فنډ رالی یا فارن فنډینګ چې کوم غیر ملکي فنډونه راځي په هغه کې دي زموږ سره پوښتنه کولی چې موږ فنډ د هغو بې اجازې نه سو اخیستلی نه دی. بیا زموږ خپل یو لیک پړسته هر شی موږ فنډ پر خپل ترتیب باندې په ویډیو په ذریعه سره ته سوشل میډیا کې موږ ویډیو ویني چې موږ مثال چې باید هر چا چې کومک کړی موږ په هغه کې دا کارو دپاره ورته ویلي وو هغو په هغه کې زموږ سره مرسته کړې موږ هر شی په ریکارډ راولو. نو د ټولو کوم چې دغه د بلوچستان عوام دی یا نور عوام چې هغه د بلوچستان څخه بهر دي چې هغه د زموږ اواز اوري هغو ته موږ دا وایو چې موږ به اول د واره موږ اعتماد کوو. اعتماد چې دی هغه بهترینه شی دی او دویم د اعتماد سره به هر یو په خپل ځان کې سوچ وایي چې یاره زه غریب سم یا زه داسې بیماره سم یا زه بېروزګاره سم یا چې چا دا مشکلات لیدلي هغه دا احساس کوی سي. باید موږ په معاشره کې یو داسې احساس پیدا کړو په ځان کې نه دی چې موږ د غریب د بېروزګاره او د بې تعلیمه غم په خپل وخورو لکه څنګه د خپل بچي غم خورو دا د بل بچي هم د ځان بچي وبولو. الکوزی صاحب یو بل سوال آخري سوال در باندې کوم. هغه آخري سوال دا دی که چیرې موږ ورته وګورو ډېر خلک زموږ د خلکو دا سوچ وایي چې دا فاونډیشن چې کوم سړی خلاص کړي نو د ده جیب ته پیسې را روانې دي دا د ده په خپلې د کاروبار اصولو. یاره ګوره دا ما درته ویله چې سوچ به اول لور بالکل مثبت جوړوي بیا بغیر ثبوته نه دي. زموږ پښتانه چې دي هغه تعصب زیات لري، یو خو تعصب لري بل چې دی کار کوي که نه کوي دی د تربورګلوي زیاته کوي او بل چاته هېڅ نه وایي مګر تربوره ته که څه دی که نه دی خامخا هغه ته څه درېږي خبرې ورته کوي او خبرې پسې کوي شی به یې لیدلی هم نه وي. دا خبرې موږ ته کېږي موږ ډېر اورېدلي دي نه دی چې باید شفیع الله د کوم پر نامه باندې فاونډیشن خلاص کړي اوس داسې پیسې ټولې دغه کوي یاره فرمان الله انشاءالله چې وخت زما دفتر له راشي زه تا پیسه په لاس درکړم نه دی نو به دا ټول خلک لکه دا ورغوي زه تا ته در وښیم چې زموږ سره څونه خلک کومک کوي. بېشک زموږ سوچ چې دی هغه غلط دی د اوله سره زموږ سوچ کوچنی دی سوچ دی منفي سوچ دی نه خپله کار کوی سو نه بل ور پرېږدو. دا د بلوچستان د تباهي اوله غټه ذریعه ده نه خپله کار کوي که بل راولاړ سي پر هغه باندې تنقید
یاره داسې خلک به خبرې در پسې وکړي په ژوند به ته یې لیدلی نه بالکل حقیقت خو چونکې موږ چې کوم د مشرانو خلکو خبرې اورېدلې دي یا مې د غټو خلکو خبرې اورېدلې یا په کتاب کې یو ځای یو په یو نقطه کې یو شی لیکلی چې به خپل کار په مخه واخه د خلکو خبرو ته به نه ګوري انشاءالله موږ د خدای په دربار کې چې یو موږ جوابدار یو دا پوښتنه موږ ته خدای پاک بهترینه کولی شي او موږ خدای پاک ته د ټولو انسانانو واضح وښکارایو چې دوی خوري په عوامو خرڅوي د خپل جیب خرڅوي سرکای مې خرڅوي خو په دغه خبرو باندې موږ بروا نه د چا پروا کوو نه و دې خبرو ته ګورو نه د دې خلکو جوابونه ورکوو چې دوی ویلی چې موږ خپل کار په مخه اخیستی دی کور ودان ډېره مننه یو جهان مننه چې تا موږ ته خپل قیمتي وخت راکړې یقینا دا شفیع الله صاحب د الکوزی فاونډیشن کوم ممبر چې ولو د زموږ سره ډېرې ښې خبرې وکړلې لکه کوم فاونډیشنان په حواله سره لکه الکوزی فاونډیشن چې دی یا داسې نور فاونډیشنان دي چې هغه د غریبانو او د مسکینانو دا وخت مدد کوي کور مې ودان ډېره مننه دا وخت فرمان الله ملزي ته اجازت راکړي کور ودان شفیع الله صاحب